أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. سورة حامیم السجدہ 43 نمبر آیت. پر یہ 43 نمبر آیت کی تسلی ذکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپاره تسلی مضمون بری طریقه معنی د چې کړه د نبی علیہ السلام مخالفتونه سیواش او نبی علیہ السلام ډېر غمجن او دا سوچ به کاو چې اخر زما بس کمزوري د اخر زما دومره مخالف دي. زه خو د الله تعالی خبره دي تر رسوم او خبره پک اس هم نه خبر اغراض مې د سر شته دي نه بیا هم خلک مخالف دي. نو نبی علیہ السلام سره ډېر زیات درون احساس ورسره دی آیات کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تسری وشو چې دا ست اول نه سړی نه رسته مخالفت کی بلکې ټول پیغمبرانو سره ټول داعیانو سره همدغه شان چل شوی دي خلک د څه وسره کوي. نو ما یقال لك ندی ویل شوی تا الا ما قد قيل للرسل مگر هغه سویل شوی د چې کم ویل شي نور پیغمبرانو کم نمونه چې تعالی خودري دی لیوانه او شاعر یو صبر سره او دا شان ده چې کم الفاظ تا بارک استعمالي دا ټول خبر ټول پیغمبرانو تبارک مخکې هم شوی دي. ان ربک بشکر افسا لذو مغفرة خامخ خاوند بخنی دی وذو عقاب علیم او خاوند عذاب دردناک دی. نو دغه هم ترغیب د توبې ته چې څوک توبه وباسي نو الله تعالی معاف کوي بخي هم تخویب ته چې څوک خپل ګناه باندې خپل ناجایز باندې کله کیږي نو الله تعالی د سخت دردناک عذاب مالک دی عذاب بوله ورکی. ولو جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا له لا فصلت آیاته. دی آیات کې د کافرانو یو اعتراض ذکر کیږي. د کافرانو په اعتراضونو کې یو اعتراض دا و چې د قرآن په عربی کې دی کدا په عجمی کې وي نو خبره عجم هغه څه ته ویل کېږي هغه جبې ته ویل کېږي چې کوم د عرب نه علاوه عربو نه علاوه د څومره جبې د عجم دي عجمی جبې دي. نو کافرانو به ویل چې د عجمی جبې کې وي نو موږ ته پته لګېدلې وي چې دا د نبی عليه السلام د ځان نه جوړ کړي بلکې په دې جبې کې وي. اوس د عربی کې د نظم په شک نو دومره معجزو دومره دلایل په وجود هم نه منو او د اعتراض کا او د اعتراض په مخ خورا زګه چې کله خوې خرابې نه بانی بشماري نو بس بانی کولی. نو دې ځکه کې د الله تعالی درنه جواب ذکر کیږي چې کله بارا تاسو موږ پورا کړی وي نو دوی اعتراضونه هم بیا نور جوړولې. نو الله تعالی وی ولو جعلناه کمنګر زولې د قران د قران لر اعجميا فاعجمي جبک لقالوا ندی بویل لولا فصلت آیاته ول جدا جدا نه ذکر شوی آیاتونه ده دي یعنی بده ما موږ وس نه پویګ د څه جبردست دي. اعجمي اذا کتاب عجمی جبک ده و عربي او پیغمبر عربي ده نو ولدا بسن کی دا خو سره ویل نه کی بیا بدای اعتراض خبر به دسه کوله چې یو خدای یو اعتراض به دا کوله چې په عربی کې خبره ځان جدا جدا ذکر کیږي آیاتونه په شکل کې عجمی جبک خود سي آیاتونه نه نو بیا به دسه وی چې موږ ته پته نه لګي دا خبره کوم ځای نه شروع شوې ده په کوم ځای ختمه شوې او څه مطلب دی نو خبرو وضاحت بر سره نه کېده. یو اعتراض هم دا کړی چې بده اوس منسوخ په دې خو نه پویو. دویم هم دسه اعتراض کوله چې کدا قرآن په عجمی جبه کې نازل شو نو ګوره پیغمبر عربي دی دته عربي جبه پکارو د خو عجمی کې دی نو الله خو سره نه دی دا ول چا تیار ور کړی دی د بل چا تر نه راغلی دی نو ولدام نه نو بیا هم دوی اعتراضونه کوله. اوس یو اعتراض کوي خو چې په عجمی کې نو دوی اعتراضونه هم کوله. قول ورته وایا هو للذین دا د هغه کسانو د پاره دی د قرآن د هغه کسانو د پاره دی امنو چې هغوی ایمان راوړی یعنی هغوی ته پیدا غستې شي نو کوم د هغه کسانو د پاره دی چې امنو چې ایمان راوړل هدن د هدایت ته او شفاء او نو علاج دی. کوم کسان چې په دې باندې ایمان لري نو هغه دین خپل رهنمایي د ژوند حاصلول شي او کوم خلک چې ایمان نه لري نو هغه د قرآن رهنمایي هم نشي حاصلول. دا علاج دی علاج د باطنی امراض دی یعنی په ځل کې چې کوم تکبر کینه حسد او صبر باطنی مرزونه د ټول مرزونه قرآن سره د علاج کې دي چې د ختمي چې څو قرآن باندې پوي شي قرآن باندې عمل شروع کی ټول کرکی نفرتونه به ختم شي دا به صحیح سره جوړ شي. خو چې قرآن صحیح نه ویلې په صحیح نیت سره نه ویلې نو بیا د مرزونه به کې پراته. نو دې ځکه کې ظاهر دا د علاج نه مراد باطنی علاج چې باقي کې د بدنیته علاج شو
د تکبر علاج شو، د حرص علاج شو، دا خو پکې شته. لیکن آیات عام دی. نو معرب قرآن رائے دا ده چې دا په خپل عموم کې پاتې کول پکار دي. نو دا باطنی علاج هم دی قرآن، او ظاهري علاج هم دی، د مرضونو علاج هم دی. او د ظاهري علاج د مبارک خو ډېر احادیث هم دلیل شته. ډېر احادیثونه معلومیږي چې په قرآن باندې دم کول او د هغې ټیک کېدل دا ثابت دي. نو په دې وجه باندې ظاهري علاج هم شو. والذین هغه کسان لا یؤمنون چې هغوی ایمان نه راوړي فی آذانهم وقر، په غوږونو د دوی کې کوڼوالی دی چې څوک بیماره سړی دغه غوږ کې قرآن اواز سره راځي نه او رسره پې اثر نه کوي. وهو او دا قرآن علیهم په دغه خلکو باندې عامن ړوندوالی دی، یعنی قرآن یې نیم نه چې کوم بې ایمانه خلک یې قرآن سره ضد دي. د هغه کافرانو ذکر دی چې کوم ضد د وجې نه قرآن نه منکر شوي دي، د جهالت د وجې نه دي بلکې ضد لیوني کړي دي. نو ضد په حالات کې د دې غوږونه هم کاڼی، په دغه غوږونو کې بیا قرآن نه راځي، سترګې مړندې د قرآن ورته نه ښکارېږي. نو هو علیهم عمن، او دا قرآن په دې باندې ړوندوالی. اولئک دا کسان ینادون من مکان بعید، اوازونه به کېږي دې ته لرې ځګین نه. دا عربی کې یو مثال دی. کم کس به چې خبره باندې پوهېږي او خبرې د غوږ کېږي پوه شي، نو هغې ته عرب خلک وایي چې تا د نږدې نه واورېده. کوم سړی چې په خبره باندې نه پوهېږي، خبره نه مني، نو هغې د خلک وایي تا ته د لرې نه خبرې کېږي، یعنې ته نه اورې، ته نه منې. نو دا هم دغه شان دی محاوره ده چې دغه کسان ته اواز کېږي د ځای لرې نه، یعنې دا خلک په خبره باندې سره عمل نه کوي او په خبره باندې ځان نه پوهېږي. ولقد آتینا یقینا موږ ورکړی موسی کتاب، موسی علیه السلام ته کتاب، فاختلف فیه، نو په هغې کې هم اختلاف وشو. دا هم د تسلی مضمون دی چې اختلاف او مخالفتونه ستا یوازې نه دي چې په تا پسې خبرې کېږي، بلکې موسی علیه السلام غونته کې لوی پیغمبر چې کله راغی، پیغمبر شو، کتاب ته میلاو شو، خلکو هلته کې هم داسې وکړله، بس چا مانو چا نه مانو، چا پراپګنډې کولې، چا ویل ټیک دی. ولولا کلمة سبقت من ربک، که نه وې هغه خبره چې وړاندې شوې د طرفه د رب ستانه، لقضی بینهم، نو بیا فیصله شوې وي په منځ د دوی کې په دنیا کې هم. دا څه خبره ده چې وړاندې شوې ده او څنګه فیصله به شوې وي؟ نو مخکې نه په تقدیر کې داسې لیکلی شوي دي، الله تعالی درنه لیکلی شوي دي چې دې خلکو ته به د خپلو ګناهونو د خپلو کفریاتو ټوله سزا په دنیا کې نه میلاویږي بلکې آخرت کې به میلاویږي. نو که دغه خبره مخکې نه په ازل کې لیک نه وي او د کفر او بال خو دې دپاره منظور دی، هغه عذاب پرې راځي، نو بیا په دې دنیا کې فوري به دې باندې سخت عذاب راغلی وي، د یخ نه به یې ختم کړي وي، بیا به درون عذاب راغلی وي. خو مخکې نه په ازل کې لیک دي چې ټوله سزا به په دنیا کې نه میلاویږي بلکې ټوله سزا به په آخرت کې میلاویږي. په دنیا کې چې کوم میلاویږي دا صرف د عذابونو جلکیانې دي. دا قول چې کوم دی تفسیر معرب قرآن نقل کړی دی. تفسیر یې صرف ذکر کړی دی چې په ازل کې دام لیک دي چې ان الرحمت سبقت علی غضبی، زما رحمت زما په غضب باندې غالب دی. دا په ازل کې لیک دي. په دې وجه باندې د جنت دروازې چې کومې دي هغه اترې د جهنم دروازې اووه دي. دا ښکاره دلیل دی چې د الله تعالی رحمت په غضب باندې غالب دی. دغه شان دغه څومره مجرمان چې الله یې په وري نه نیسي، ټیم ورله ورکوي، دا هم د دې خبرې دلیل دی چې رحمت یې په غضب باندې غالب دی. دغه شان انسان به ګناهونه کوي خو چې یو پړ توبه وباسي الله تعالی بیا معاف کړي، نو دې هم اندازه لګي چې رحمت په غضب باندې غالب دی. نو تفسیر یې وایي چې دا دلته کې دا احتمال دی چې د الله تعالی رحمت په غضب باندې غالب دی، نو په دې وجه دا خلک په وري ونه نیولی شو. وانهم یقینا دوی لفی شک منه، خامخا په شک دي قرآن نه، موریب او حیران دي چې وی منو کوي نه منو. من عمل صالحا، چا چې عمل وکړ نیک، فلنفسه، نو ځان د فائدې دپاره وکړو. فلنفسه کې دا لام چې کوم دی دا د انتفاع د فائدې دپاره په عربۍ کې استعمالیږي، یعنې فائدې خپله ده. ومن اساء، چا چې بد کارونه وکړو، فعلیه، نو نقصان یې خپل دی. اعلی دپاره د ضرر دی چې بیا نقصان خپل دی، ټول نقصان به یې خپل کېږي. نو لحاظه څوک چې بدین عمل نه کوي دا د نه وایي چې پلان کې مې تنګ کړو، او څوک چې بدین عمل کوي نو بچا د احسان نه اړه چې بدین مې عمل وکړو، نه دا فایده تاوان خپل دی، بل چا نه دی. وما ربک، نه د رب ستا بظلام للعبید، ظلم کوونکی به بندګانو خپله باندې